السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو خلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به ډیر کې د ظلم انتها شوې ده ډیره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده خاوند د خپلې ښځې بېوفایۍ په وجه باندې خودکشي وکړله ښځه یې د اشنا سره وتښتېده د هغه تښتېدو نه بعد خاوند تمانچه راواخېسته خپل ځان یې 15 ډزه وویشتو دوستانو دا واقعه څنګه رامخې ته شوه ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریک کوم چې تاسو پوره معلوماتو نه ځان خبرول غواړئ زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ډېر کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوه دوستانو د 3 میاشتو ناوې ښځې خپل خاوند پرېښوستو د اشنا سره وتښتېده چې کله د اشنا سره وتښتېده د هغه تښتېدو نه بعد بیا خاوند خودکشي وکړه ځان پسې تمانچه راواخېسته ځان یې 15 ډزه وویشتو او خودکشي یې وکړله دوستانو چې کله دا واقعه رامخې ته شوه پولیسو هغه ښځې او اشنا پسې لټون شروع کړو پولیس دې حد ته ورسېدل چې هغه ښځه او اشنا یې ګرفتار کړل او دغه تپوسونه یې ترېنه خامخا وکړل چې تا خپل خاوند ولې پرېښوستو نو ښځې چپ پاتې شوه دوستانو نو بیا پولیس وویل چې تاسو د دغه ښځو لپاره ځان مړ کوئ کومې ښځې چې تاسو سره مینې نه کوي دوستانو دغه پولیسو ته پکار دي چې دغه ښځې او دغه اشنا له یې ښه بدترینه سزا ورکړي د هغه هلک مور او پلار په چغو چغو باندې جاري وایي زموږ دوی سره ډېر زیات بد وشول د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام